بل د دې فن په دې اوله کې د کتاب کې دلته ذکر کړي چې د دې اصل هغه واضعین چې کوم وو چې چا دا وضع کړی دی چا ایجاد کړی دی دې فن دا مسلمانان هیئت دانان مسلمانان فلکی اوس الادریسی البیرونی وغیرہ دا نمونه چې یادېږي عمر خیام یعقوب الفزاری دا نمونه دلته یې حالات یې ورنه راوړي ذکر کړي دي محمد بن موسی الخوارزمی الادریسی ابو العباس احمد بن محمد الفرغانی دا زمون د مسلمانانو ایجاد کرده فن دی بیا اول دیوبند چې قایم شو د هغې نه مخکې چې کوم دیوبند نه مخکې درس نظامي وضع شوي د هغې وخت نه په هغې وخت کې به هم د دې کتابونه هغه زموږ په درس نظامي کې وو لکه تصریح پکې وه شرح چغموني وه شرح چغموني وه دغه کتابونه دا ځای په ځای به داسې دا وو بالکلیه هغه دا کتابونه عام طور موږ پرېښودل موږ مسلمانانو پرېښودل ترقي پکې بیا یورپ وکړه انګریزانو پکې وکړه او هغوی زموږ د مسلمانانو کوم ایجاد کرده څیزونه دي څه هغوی نوي ایجادات وکړل څه زموږ مسلمانانو چې کوم ایجاد کړي وو هغه یې ځان ته منسوب کړل تر دې پورې چې زموږ د مسلمانانو چې ایجاد یې کړه د هغې نومونه مې خپل نومونو ته واړول الادریسي او البیروني په داسې طرز د دوی نه نوم اخلي چې سړی وایي چې دا چېرته انګریز دی نو هغه د مسلمان هغه نوم چې دی هغه نوم یې ورنه هم هغې خپلې انګریزۍ ژبې ته ور بدل کړو په هغې کې مختلف طریقو باندې علي نو موږ ته دا پته هم نه لګي چې یاره دا مسلمان دی که نه موږ وایي چې دا به چېرته یو انګریز دی اصل واضعین چې وضع د دې فن یې کړې وه او زموږ مسلمانان لیکن بیا هغه کمی راغلی نقصان راغلی زموږ نه دا فنون پاتې شوي دغې خلکو پې قبضې کړي هغوی اخیستلی بیا پکې ترقي کړې ده آن تر دې چې سپوږمۍ ته ختلي خلاګانو ته ختلي ایټم بم یې ایجاد کړي میزایل یې ایجاد کړي غټ غټ ایجادات یې د دغې په بنیاد د دغې په رڼا کې کړي که مسلمانانو پرېښی نه وی نو د دې دا ټول کریډټ به بیا دوی ته حاصل و لکه مشران خو د دوی وو نو په دې اوله په دې کې به هغه ځایونه به پکې پرېږدو چې کوم ویستل نه وي بلکې کوم د هغې مطالعې سره تعلق ساتي دغې به تاسو ځانه مطالعه کوئ که یو لفظ وایو د اردو او د هغې پښتو کې ترجمه کړو اردو کې که نه بیا به دا په 10-12 ورځو کې نه ختمېږي بیا به ډېر وخاندي چې کوم د خپلې مطالعې سره تعلق ساتي هغې به تاسو مطالعه کوئ هغه به پرېږدو لکه په دې اوله کې چې دا کوم هغه تعریف موضوع غرض خو جو اسانه خبره ٹھیک ده تعریف د دې علم هغه دا چې علم فلکیات هغه علم دی هغه فن دی چې په دې کې د ځمکې د سپوږمۍ د نور د قطبي ستارې یا د نورو سیارو د حالاتو نه پکې بحث کېږي دغې ته وایي علم فلکیات او موضوع به دی کې هغه اجرام کونیه اجرام کونی اجرام سماوي په اسمان کې ځمکه باندې چې څومره څیزونه وي که نه لکه دا څیز دی دې ته جسم وایي دی د جسم وایي معنی وجود دی د جسم او بره چې کوم دي دې ته جرم وایي وایي جرم شمس دا د برني مخلوقاتو دپاره جرم لفظ استعمالېږي او د زمیني دپاره جسم لفظ استعمالېږي نو اجرام سماویه معنا اجسام سماوي چې کوم بره اجسام دي د هغې د حالاتو نه پکې بحث کوي ٹھیک شو نه
او غرض د دې چې دی د هغې د انګریزانو په نسبت باندې خو غرض دی چې مختلف ایجادات وکړو په هغې باندې دنیوي نفع حاصل کړو او یو نوم یو شهرت به حاصل کړو او یو دنیوي یو طاقت مو حاصل شي لکه سپوږمۍ ته خلک په ارباو ډالرې خرچه کوي دا ملکونه ځي د څه لپاره نه ځي خو چې څوک تللي دي د هغوی یو قوت دلته تسلیم شي بیا او کوشش هر یو ملک اوس دا ترقي یافته ملکونه په دې کوشش کوي چې دوی څنګه خپله ځمکه محفوظه کړې ده باډر یې لګولي دي او باډرو باندې آرمي والا ګرځي څوک ورته دننه کېدلی نه شي د هغې د اجازت نه بغیر دوی داسې خپله فضا هم محفوظ کوي د داسې ملکونه پکې دي چې هغې باندې ته میزایل ورتاو کړه هغې په هوا کې چې د هغې باډر کراس کړي په ځای به راتاو شي دوی د باډر نه هم دننه ونه ولي پوه شوې پې نو د دغې دپاره دا دوی حاصلوي چې موږ ته پې دنیوي فواید حاصل شي زمونږ غرض ترې نه دقه چې موږ د خپلې درې مسلې حل کړو یو د منځونو وختونه یو د قبلې تخریج سمت قبلې تخریج چې هغه معلومه کړو او درېیم چې په رویت هلال باندې پوه شو زموږ غرض ترې نه دقه ٹھیک شو نه او بل غرض مو ترې دقه چې بعضې د قرآن پاک آیاتونو کې هغه ذکر دی لکه الشمس والقمر بحسبان یا داسې نور آیاتونه دا فن را سره یي نو چې د قرآن پاک هغه آیاتونو په مقصد هم کلک داسې بعضې احادیث مبارکو کې هغه اشارات پراته دي تذکرې پرتې دي چې هغه احادیث هم علی وجه البصیرت حل په هغې باندې پوه شو ٹھیک شو نه بیا هغه واضعین د دې فن چې دي نو د هغې هغه تذکره ده ټول اول هغه یعقوب الفزاری دا هغه ذکر دی خلیفہ ابو جعفر منصور کا درباری هیئتدان تھا مسلمانوں میں سب سے پہلے اس نے ہی استرلاب تیار کیا استرلاب ایک آلہ جس سے ستاروں کی بلندی مقام اور رفتار دریافت کی جاتی ہے ستورے پلان کې ستورې په کوم رفتار سره دي د څومره چوت دی د مونږ د ده په منځ کې څومره فاصله ده دی په کوم ځای باندې وي په پلانکۍ ګنټه کې به دی په کوم ځای باندې پلانکۍ ګنټه کې په کوم ځای باندې به دې استرلاب باندې دغه څیزونه معلوم دي دا اول چې ایجاد کړی و دا د یعقوب الفزاری د ایجاد کړی و اس پر ایک کتاب العمل بالاسترلاب بھی لکھی جی بیا عمر خیام علم حیات میں دے فلکیات ہوتا حیات علم حیات میں ایک ممتاز شخصیت عمر خیام کی ہے اس نے سلجوقی حکمرانوں کی سرپرستی میں کام کیا مگر چونکہ یہ عہد عباسی عہد ہی تھا اور عمر خیام نے اس دور کے عباسی ماہر الطبیعات سے کسب فیض کیا اس لیے اس کی خدمات کو عباسی عہد ہی میں ہی شمار کیا جا سکتا ہے عمر خیام ایک عظیم شاعر فلسفی اور سائنسدان تھا علم فلکیات میں اس کے کارنامے قابل تحسین ہے خیام کو ملک شاہ سلجوقی نے اصفہان میں ملک شاہ سلجوقی نے اصفہان میں قائم شدہ رصدگاہ کا اعلیٰ افسر مقرر کیا اور کثیر آلات رصد لے کے دیے اس رصدگاہ کے عملے میں عمر خیام کے ساتھ عبدالرحمن خازن محمد خازن اور مظفر الفزاری بھی شامل تھے خیام نے اس رصدگاہ میں جو مشاہدات کیے ان میں سب سے اہم شمسی سال کی پیمائش تھی شمسی سال سے مراد وہ عرصہ ہے جس میں زمین سورج کے گرد ایک چکر لگاتی ہے اسی بیان نور محمد ابن احمد ابو الریحان البیرونی وغیرہ دا بتا سو گو رہے ہاں دا بتا سو رکھت اللہ دی جن دا مخیوی کنا چې سبب کې ریاضي استعمالو سبب کې جغرافیوي سسوي دا به ټول د دې لپاره دا به ټول هغه اصطلاحات دي زموږ
لپاره دی چې هغه مقاصد علی وجه البصیرت حاصل شي. ٹھیک ده؟ د دې اصطلاحات او مقاصد په دغې بنیاد بیا د دې دوه شاخه جوړ کړي. یو ته فلکیات نظري وایي او یو ته فلکیات عملي وایي. فلکیات نظریو کې بیا د مختلف اصطلاحات دي او د مختلف څیزونو تعریفونه دي، وضاحتونه دي. او په عملیو فلکیاتو کې بیا هغه په انګریزي کې ورته کلکولیشن وایي. سیز کلیه لیکل دي او حل کول دي، جواب ښکته رایستل دي. په عملیو فلکیاتو کې به ټول بیا څیزونه وختونه به مازدیګر وخت به وباسو، د ماښام وخت به وباسو، قبله به وباسو. او په نظري فلکیاتو کې به دغه اصطلاحات هغه راچیو. کله به د یو فن اصطلاح راځي، کله به د بل راځي، د یو بل سره به یې ربط مبط دوره نه شي. خو په اخره کې چې بیا روباسو نو بیا به په خپله ټول د یو بل سره پته به راته لګي چې یاره دا د یو بل سره مربوط دي، د یو بل سره ټچ څیزونه دي ټول. اول تاسو شرقایت چې چا ویلی هغې کې هم شته دی، ممزی کې هم شته، هدایت الحکمت، معین الفلسفه یا دغه هدیه سعیدیه وغیره دې کتابونو کې ویلي ابعاد ثلاثه. ابعاد ثلاثه دغه دي طول، عرض او عمق. طول لمبایۍ ته وایي او عرض چوړایي پلنوالی او عمق جوړوالی ته ګهرایي ته ویل کېږي. د درې واړو ته ابعاد ثلاثه وایي. بعد ته په انګریزۍ کې ورته ډایمنشن وایي، 3 ډایمنشن. د خیال کړی په موبایلو کې یا په دې کې وي دا ویډیو 3D ده. د 3D مطلب هم دغه وي چې هغه په هغې درې واړو بعدونو کې درته ښیي. په هغې څیز کې چې ګورې نو هغه اوږدوالی، پلنوالی، جوړوالی هر څه باندې ورته پوهېږي چې دا 2D دی، دا 3D دی که نه. د 3D نه 3 ډایمنشن مراد دي. 3 ډایمنشن موږ د دغې لفظ استعمالو ابعاد ثلاثه، درې بعدونه. ٹھیک شوله؟ دغه درې بعدونه بیا یو طول، عرض او عمق. پښتو کې د طول مطلب څه دی؟ اوږدوالی. او د عرض پلنوالی او د عمق جوړوالی. اوس مثال په طور دا بورډ په دې کې به طول کم یو راځي، د دې ځای نه به بره دي شي، او دا عرض او دغه عمق دا بالکل غلطه خبره. طول ویلی کېږي اول ما فرضه، اول ما فرضه، چې په دې دریو کې اول ته کوم فرض کړي. که هغه بیا تا دا یو فرض کړی، که دې دا فرض کړی او که دې هغه فرض کړی، چې کوم یو تا فرض کړو، اول ما فرضه ته څه ویلی کېږي؟ طول ویلی کېږي. او په دویم نمبر چې کوم فرض کړي هغې ته ویلی کېږي عرض. او په دریم نمبر چې بیا فرض کړي هغې ته عمق ویلی کېږي. په دې بورډ کې اوس مثال ته اول دا فرض کړي نو دا بیا طول شو، دویم دې پکې دا فرض کړو دا یې عرض شو، او دریم دې پکې دا فرض کړو چې دا دواړه کراس کړي. دا عرض چې دی د طول لره کټ کوي او عمق چې دی د دواړو له کټ کوي. په دریم نمبر چې فرض کړي هغې ته به بیا څه ویلی کېږي؟ هغې ته به عمق ویلی کېږي. اول پکې دا فرض کړي نو دا بیا دا طول دی، او دغه بیا عرض چې دویم نمبر یې فرض کړي دا بل. ٹھیک ده؟ نو طول اوږدوالي ته نه وایي، طول اول ما فرضه ته وایي. ٹھیک شوله؟ او عرض په دویم نمبر چې کوم فرض کړلی شوی دی هغې ته وایي، او عمق چې په دریم نمبر کوم فرض کړلی شوی دی هغې ته ویلی کېږي. په دې خبره باندې پوه شوې؟ دغه ابعاد ثلاثه. بل دې ته هغه یو نوم به تاسو اورېدلی جسم تعلیمي. جسم تعلیمي هدایت الحکمت او معین الفلسفه په دې کې شته. جسم تعلیمي دا بل شی نه دی، دا دغه درې بعده دي. دغې ابعاد ثلاثه د جسم تعلیمي ویلی کېږي. وی په جسم طبعي کې یو جسم تعلیمي وي،
نو دې مطلب دی چې په جسم کې ابعاد ثلاثه وي او په دغې الفاظو سره نه هم تعبیر دی. ٹھیک شو به دی. اوس بله خبره ده، درې څیزونه دي، یو ته وایي نقطه، یو ته وایي خط او یو ته وایي سطح، بل څلورم نمبر جسم. نو نقطه هغه څیز دی چې په دې کې طول عرض عمق نه وي، یعنې دا ابعاد ثلاثه پکې نه وي، دغې ته ویلی کېږي نقطه. بیا په هدایت په حکمت کې دي نه تعبیر کوي په جز لا یتجزا، پوهېږي که نه، انګریزۍ کې څنګه تعبیر کوي په ایټم سره، چې په دې کې د سره تقسیم په دې کې نه راځي، دا کټ کېږي نه، نه طولن نه عرضن نه عمقا، نه پکې هغه تقسیم کسری راځي، نه پکې حقیقي راځي، نه پکې وهمي راځي، نه پکې فرضي راځي، نه پکې عقلي راځي، په یو اعتبار سره هم دا کټ کولی نه شي، بل دا دغه یو ټکی دلته ورته وایي نقطه، په انګریزي کې ورته بیا ډاټ وایي. ٹھیک شوله. نو نقطه دا هر هغه څیز دی چې په دې کې نه طول وي، نه پکې عرض وي او نه پکې عمق وي. یا داسې تعبیر دې هم کولی شي چې نقطه دا هر هغه څیز دی چې په یو بعد کې هم دې تقسیمیږي، نه طولن پکې تقسیم راځي، نه پکې عرضن راځي او نه پکې چې طول پکې شته نه نو طولن تقسیم به څه راشي، چې عرض شته نو عرضن تقسیم بیا نه راځي، چې عمق شته نه نو عمقن تقسیم به بیا څرنګې راشي. تقسیم د شی خو فرع وي د وجود د شی، چې وجود د هغې شی نشته نو تقسیم به پکې څنګه راشي. پوهېږي پرې. دویم نمبر څیز هغه خط دی، یو دغه نقطه شوه، بل هغه خط لاین. خط دا مجموعه ده د نقاطو، مجموعه ده د مختلفو نقاطو. یہ کتاب کی دی کا نا نقاط کا ایسا مجموعہ جس کی صرف لمبائی ہو، نہ چوڑائی اور نہ موٹائی. نقاط یو داسې مجموعه چې فقط لمبائی طول پکې وي ولیکن عرض او عمق پکې نه وي. ٹھیک ده. د مثال فرض کړه دا یو خط چې په دې کې تقسیم صرف په یو اعتبار سره راځي، په بل اعتبار سره پکې نه راځي. دا ګوره خط نه دی حقیقت کې چې په دې ځای باندې نری چاقو کې د مومن بل پکې کنه. خط اصل کې د دې د اخیری حصې ته وایي، بالکل اخیری کرښه چې ته وایي چې په هغې ته داسې څه کېږي نو کټ کولی نه شي، بالکل هغه اخیری. ٹھیک شو. داسې داسې خو پرې پرې کولی شي لکه دا ګنډېره چې سړی کېږي که نه، خو لیکن داسې نه شي تقسیمولی، عرضن و عمقن نه شي تقسیمولی. نقاط کا ایسا مجموعہ جس کی صرف لمبائی ہو، نہ چوڑائی اور نہ موٹائی. داسې وایي چې خط هر هغې مجموعې د نقاطو ته ویلی کېږي چې په هغې کې تقسیم طولن راتللی شي، ممکن وي عرضن او عمقن پکې تقسیم نه راځي. پوه شوې په دې کیسه. بیا په دې خط ملازمه ها یو د خط او یو د شعاع. شعاع ته ری ورته وایي غالبا که نه، بل د قطعی خط. قطعی دا خط داسې شی وي که نه، خط چې د ده ته نقشه جوړی د دې به دواړو طرف ته داسې نشان تیر دا نشان دی. پوه شوې په دې که نه. دغه یې د معلومولو هغه نقشه ده چې هغه شکل یې جوړی نو داسې به یې شکل جوړی، دې ته به خط وایي.
وای خط د نقاطو هغه مجموعه ده چې د لره نه ابتدا وي نه ورله انتها وي، نه ورله ابتدا وي نه ورله دې نشان مطلب دا دی که نه چې دا روان دی دی په دې ځای ولاړ نه دی په کوم ځای چې ما دا مارکر بس کو، بلکې دی څه دی دی مخې ته روان دی چې په دې ځای دلته ما خط بس کو، لیکل مې بس کړل بې که نه دې تیر مطلب دا دی چې دا خبره دلته ولاړ نه ده بلکې دا روان دی مسلسل، دی د ابتدا او د انتها نه پاک دی، ټول هغه مبدا او منتها ورله نه وي. نو خط دا د مختلفو نقاطو هغې مجموعې ته وایي چې صرف طولاً پکې تقسیم راځي او ابتدا او انتها ورله نه وي. ٹھیک شو نه؟ او د هغه علامه یې دقه ده، ٹھیک شو نه؟ چې داسې خط جوړ کړي نو یو طرف ته ویم د تیر نشان، بل طرف ته لکه تا ته چا لیکلي دی نوم اے دی او د دې نوم بي دی، چې د ریاضۍ په کتابونو کې ته ولیکي چې خط اے بي، خط اے بي دشي نه بلکې په دې باندې به باسن چې بیا وړکي نشان لګي دې ته خط اے بي، که دا نشان دې په باسه نه ولیکل دا بیا خط اے بي هم نه، که دې ووایي چې دې مطلب دا خط اے بي غلط لیکل دی داسې دا نشان ولیکي. پوه شوې په دې خبره؟ دویم نمبر شعاع. شعاع د نقاطو هغه مجموعه چې تقسیم قبلی صرف طولاً د خط په شان خو ابتدا ورله نه وي، انتها ورله نه وي، ابتدا ورله وي، او بیا د دې د لیکلو هغه علامه ده چې یو طرف ته یې تېر نشي. په انګریزۍ کې ورته ری وي، آر اے واي غالبا که نه، او په عربۍ کې ورته شعاع وي. او بل دی قطعی خط. نو قطعی خط بیا دا شی دی، ٹھیک شو ده؟ د هغې دپاره ابتدا ورله وي انتها ورله وي. د نقاطو هغه مجموعه چې صرف طولاً تقسیم قبلی او ابتدا او انتها لري، ابتدا او انتها لري، دې ته وایي قطعی. دې ته څه ویلی کېږي؟ خط، او دې ته شعاع، او دې ته قطعی. لکه مثال اے بي، نو چې اے بي ته وایې نو دلته وکړې چې خط اے بي وایې نو داسې وکړې چې شعاع اے بي، په دې باندې به داسې نشان قطعی خط اے بي. دې خبره پوه شوې. دویم نمبر ده بیا سطحه. سطحې ته مستوي ورته ویلی کېږي، په انګریزۍ کې ورته پلین ویلی کېږي. نو سطحه د خطوطو مجموعه ده. چا مجموعه ده؟ خطوطو د خطونو مجموعه ده. او په دې کې بیا طولاً هم تقسیم راځي او عرضاً پکې او موقعاً پکې نه راځي. که دا یو خط بل خط سطحہ چند خطوط کا ایسا مجموعہ جس کی صرف لمبائی، طول اور چوڑائی عرض ہو، موٹائی یعنی عمق نہ ہو. ګڼ شی خطونو هغه مجموعه چې په هغې کې طول هم وي، عرض پکې هم وي، عمق پکې، یا وایي د چند خطوطو هغه مجموعه چې طولاً تقسیم قبلی، عرضاً هم تقسیم قبلی، خو عمقاً تقسیم نه قبلی. لکه د دې بورډ دا ظاهري سطح دا ته تبر پسې روان یې او کړستی ورته مو دې مات که پرېږده، دشي هم پرېږده. وایي چې دشي پرېږدم، دشي نه شي پرېږدولی، دا بورډ پرېږدولی شي خو دا بره سطحه یې نه شي پرېږدولی، هغې کې ځای نشته چې ګزار وله ورکړي. بالکل آخري سطحه ده. طولاً تقسیم قبلی، عرضاً هم تقسیم قبلی ہو، عمقاً تقسیم نه قبلی. دغې ته ویلی کېږي مستوي یا ورته ویلی کېږي سطحه.
بل دی جسم جسم ته موږ په دې هدایت الحکمت په دې کتابونو کې جسم طبیعي چې کوم جو دا کا جسم طبیعي ہے جس میں طول عرض اور عمق ہو اس کو جسم کہا جاتا ما يمكن فيه ابعاد الثلاث فرض ابعاد الثلاث هغه شی چې باغی کې ممکن وي د پکې درې واړه بعدونه فرض کی لکه مثال داتی پای مثال دا مې پکې اول فرض کو نه دی طول شو دا مې پکې په دویم نمبر فرض کو نه دی عرض شو دا مې پکې په دریم نمبر فرض کو نه دی څه شو پته وایي چې دا جسم دی دا نه خط نقطه ده نه خط دی نه سطحه ده بلکې څه شی دی جسم دی پوه شوې پې نو دغه تاسو ویلي دي په معین الفلسفه کې جسم طبیعي ٹھیک ده دوی صرف په جسم سره هغه تعبیر کوي جسم یا باڈی جس میں طول عرض اور عمق ہو اس کو جسم کہا جاتا ہے دویم نمبر دو چیزونه ذکر کړي یو د دایره او یو د کره یو د دایره او یو کره دایره دا سطح وي دایره څه وي او کره دا جسم وي کره څه وي لکه مثال دا شی دی که نه دا کره بال دا جسم وي ځکه په دې کې طول عرض عمق درې واړه وي او په دایره چې ده دایره داسې شو په دې کې د طول هم شته عرض پکې هم شته خو عمق په دې کې دایره سطح وي او کره څه وي دا جسم دائرہ یا د په انګریزي کې سرکل ایسے نقاط کا مجموعہ جو کسی معین نقطہ سے ہم فاصلہ ہو شو نا د داسې نقاطو یو مجموعه چې د یوې خاصې نقطې نه دا ټول نقاط هم فاصله وي دا ټول نقاط دې څه وي هم فاصله وي د مثال ګوره داسې یا زموږ دا سیستم کمزوری دی یا دا مارکر تیز دی داسې چې کلک کلک همته کېږي دا خو ډېر پوسي په ډېر اسانه دغه کېږي ګوره داسې مارکر دا چیز کو که نه خو ما چې فرضي دا کړل کته برابر کې دي که نه خو چې په هغې پر کار باندې ته ښکلی برابر جوړ کړي نو د نقاطو داسې مجموعه د نقاطو داسې مجموعه د یوې خاصې نقطې نه ټول نقاط هم فاصله وي ګوره دا مختلف نقاط راجمع شوي دا رو خط جوړ شوی دی که نه اوس یو خاص داسې د دې نه دا ټول نقاط هم فاصله دي نه دي دا نقطه ورسره نږدې نه دا نقطه دې لرې نه ده که په دې ځای کې والو نو بیا ورسره ټول هم فاصله دي نه دي دا ځای مثال په طور نن واغست ټول هم فاصله دي بالکل یو د بل نه لرې بل نږدې دا وږي دي ټول په یو شان فاصلې باندې پراته دي دایره دقې شي ته ویلی کېږي چې د نقاطو یو داسې مجموعه چې د یوې خاصې نقطې نه ټول نقاط په فاصله کې برابر دي ټول نقاط په فاصله کې برابر دي اوس بیا په دې کې دغه خاص نقطه چې کومه ده دې ته مرکز ویلی کېږي دې څه ویلی کېږي مرکز یا سنټر ٹھیک شو نه او دا تا چې وي چې د نقاطو یو داسې مجموعه دغې مجموعه دا ټول دا دي که نه دې ته محیط ویلی کېږي څه شی ورته ویلی کېږي محیط یا سرکمسټانس داسې ورته وایي که نه سرکمفیرنس دقه شی ٹھیک ده دې ته مرکز ویلی کېږي او دې ته محیط ویلی کېږي په دې خبره باندې پوه شوې په دې کې بل یو څیز دی د یوې نقطې نه د بلې نقطې پورې فاصله د یوې نقطې نه د بلې نقطې پورې یو خط راکاږي داسې خط راکاږي چې هغه د مرکز نه پاس شي د مرکز نه پاس شي
وایي د یوې نقطې نه د بلې نقطې پورې داسې خط مستقیم چې د مرکز نه پاس دا به څنګه روباسي کار دی روباسي خط مستقیم نیغ خط دغه مثال وکړو دا شو که نه د یوې نقطې نه د بلې نقطې پورې داسې خط مستقیم چې د مرکز نه پاس شي د مرکز نه تیر شي دغې ټوټل خط ته ویلی کېږي قطر هغې ته څه ویلی کېږي قطر یا ورته ډایمیټر وایي پوه شوې دې کیسه بل د یوې نقطې نه د بلې نقطې پورې خط مستقیم چې د مرکز نه پاس نشي د مرکز نه پاس نشي لکه مثال مرکز خو دلته پاتې شو دغې ته وتر وایي دې ته څه شی ویلی دې ته په انګریزي کې څه وایي امان د راځي څه ورته وایي خو دغې ته وتر وایي ټیک شو نه ها بل د دغې دا مجموعه د نقاطو چې ده د یوې نقطې نه د مرکزه پورې چې کوم فاصله ده صرف د مرکزه پورې دغې ته ویل لکه مثال دی دا یا په دقیقه کې ده دې ته ویل کېږي نصف قطر نصف قطر یا ورته بل رداس ورته ویلی کېږي او په انګریزي کې ورته ریډیس دا هم ویلی په دې کې سن سر خلاصي وایي رداس یا د نصف قطر په انګریزي کې ورته ریډیس وایي دغې د دایرې د یوې نقطې نه د مرکزه پورې فاصله دغه شی او د دایرې د یوې نقطې نه د بلې نقطې پورې هغه فاصله یا هغه خط مستقیم چې د مرکز نه تیر شي هغې ته څه ویلی کېږي او د دایرې د یوې نقطې نه د بلې نقطې پورې فاصله چې د مرکز نه تیر دغې ته وتر او دغه ګیر چاپېره خط ته څه ویلی کېږي چې د دایره یې جوړه کړې دغې ته محیط هغه څه شی شو په دې کې څه باندې پوه شو یو شوه دایره یو په دایره کې دننه یو څیز دی یو خاص نقطه ده دا دایره د کومو نقاطو نه جوړه شوې نو د هر یوې فاصله دې نه برابر ده دغې خاصې نقطې ته څه ویلی کېږي مرکز او دا ګیر چاپېره چې د نقاطو نه یو خط جوړ شوی دې ته څه ویلی کېږي او په دغې محیط کې د یوې نقطې نه د بلې نقطې پورې هغه خط مستقیم هغه نیغ خط چې د مرکزه تیر شي دغې ته څه ویلی کېږي قطر قطر نه قطر ٹھیک ده یا ډایمیټر ورته وایي او د دغې ډایمیټر نصف ته څه وایي نصف یا رداس یا ریډیس یا د خپل خاص تعریف یې کې نو چې د محیط د یوې نقطې نه تر مرکزه پورې کوم خط مستقیم وي پوه شوې دې خبره दायरा या सर्कल ऐसे नुकात का मजमुआ जो किसी मुअय्यन नुक्ता से हम फासिला हो दायरा कहलाता है। वो मुअय्यन नुक्ता दायरा का मरकज या सेंटर कहलाता है। तो दायरे मरकज या सेंटर द्वयम दायरा को दो किस्म दायरा को सो किस्म दो किस्म यो द दायरा आज़िमा ग्रेट सर्कल और यो द दायरा सगीरा दायरा आज़िमा और दोयम नंबर दायरा सगीरा दा चिकला दा कुर्रा वयनु दा दकिना बाद दगा तकसीम बेरा दी कुर्रा से शेर ऐसा सेबोदी यानी 3 डायमेंशनल गोल जिस्म जिसकी सतह पर मौजूद हर नुक्ता इसके मरकज से मुसावियुल फासिला हो दासे सेबोदी यानी द्रेवाल अबाद सलासा होगी सेबोदी से जो अबाद सलासा जी ना दासे अबाद सलासा वाला गोल जिस्म चिदागे
د سطح باندې چې د سطح هم د نقاطو نه جوړ د خطوطو نه جوړه ده او خطونه د خط د جا نه جوړه د نقاطو نه د سطح هم د نقاطو نه جوړه شو که نه په واسطې د خطونو چې د سطح د هرې نقطې نه بلې نقطې چې د سطح هرې نقطې ته د یو خاص نقطې نه فاصله یو شان وي پوهېږي هم دایره مونږ ووایي چې دایره د نقاطو یو داسې خط چې د یوې خاصې نقطې نه هرې نقطې ته فاصله یو شان دي او کره د دقې په شان دی واخله خو داسې ووایه وایي کره یو داسې جسم دی یو داسې جسم دی چې د سطحې د هرې نقطې نه یو خاص نقطې ته فاصله یو شان دي هلته نو وایي که نه چې سطحه دا د خط د یو خاص نقطې نه هرې نقطې د جزې نو فاصله به یو شان دي او دلته صرف خبره جسم ده دا کره داسې یو جسم دی چې د یوې خاصې نقطې نه د دې د سطحې هرې نقطې د جزې نو فاصله به څه وي یو شان وي لکه مثال په طور دا بار دې کې دننه یو مرکز وي که نه یو منځ به پکې که نه مڼه راواخله په منځ یې په چاقو باندې کټ کړه یا مالټه څه شی نو هغه منځ چې کوم راوځي د هغې منځ د دغې منځ نه چې د دې کوم ځای ته ځي نو فاصله به څه وي نو وایي کره یو داسې ګول جسم دی چې د دې د یوې خاصې نقطې نه د دې د سطحې هرې نقطې ته چې ځي نو فاصله به څه وي یو دې ته وایي کره یا ورته په انګریزۍ کې سپیر ورته ویلی کېږي ٹھیک شو نه بیا زمونږ د ځمکه چې ده ځمکه نو دې لپاره کره لفظ استعمالېږي پوخا یو نظریه چلېده اوس ختمه شوې ده چې هغوی به ویل چې ځمکه دا پلین ده دا څه شی ده دا پلین ده بلکل بیا بله نظریه پیش شو چې دا پلین نه ده بلکې دا کره ده بیا پسې بله نظریه پیش شو چې اوس ښه تحقیقي نظریه هغه ده چې دا کرم نه ده بلکې دا کرنما ده دا څه شی ده کرنما ده کرنما لکه ویلی کېږي جزیره او جزیره نما نو جزیره هغې علاقې ته ویلی کېږي چې د هغې نه څلور واړه طرف ته څه اوبه وي سمندري کې ده او جزیره نما هغې علاقې ته ویلی کېږي چې د هغې نه درې طرف ته خو سمندر دی اوبه دي خو یو طرف کې نه څه دی وچه ده نو د ځمکې ته کرنما وایي ځکه دا پل ګول نه ده مکمل ګول نه ده د دې دا قطبین چې کوم دي که نه یو قطب شمالي او قطب جنوبي نارت پول او بل ساوث پول نو په دې کې دا داسې دی دا یې هغه نارت پول دی دا یې ساوث پول دی په دې ځای کې دا داسې لږه کته شوې ته پوهېږي دا مثال نارت پول دی که نه دا په دې ځای کې داسې دا په دې ساوث په دې جنوبي قطب کې هم داسې څه شوې ده لکه داسې هغه نور دې طرف ته ګول دي خو په دغه ځای کې داسې لږ غونډه کې کته وه نو د یو مرکز نه خو بیا د هرې سطحې هرې نقطې د فاصله یو شان نه شو که نه په دغه دوو قطبونو کې فاصلې کمې دي که نه پوه شوې په دې بنیاد باندې وي دا ځمکه دا کرنما ده کره او کره او کرنما د یو بل په ځای استعمالېږي لکه جزیره او جزیره نما هم د یو بل په ځای استعمالېږي عرب چې دي دا جزیره نما ده دا څه شی دی د دې نه درې طرف ته سمندر دی خو یو طرف ته د عرب چې دي دا د اردن سره او د دغې یو اردن دی یو لږ غونته کې حصه کې د شام سره د دې ملکونو سره لګېدلي بیا د عراق سره لګېدلي بیا عراق دی خوا د شام سره هم لګېدلی دی فلسطین د طرفونو سره او د ایران سره هم لګېدلی دی ٹھیک شو ایران چې بیا دی نو زموږ د پاکستان سره لګېدلی پاکستان په دې خوا بیا د هندوستان سره لګېدلی هندوستان په خوا باندې بیا د بنګلادیش او دې سره ټچ دی هغه بیا تللي دي خو د جزیره عرب نه خو عجمو ته راووتې که نه عجمو ته خو ترې راووتې او ټول په وچه راووتې
درې طرف د سمندر دی خو یو طرف د دې نه څه ده وچ دا چې هغه غټه نقشه چې راوالی که نه په هغې کې وګورئ په هغې کې به ته پته ولګي چې عرب درې طرف ته اوبه دي خو د یو طرف د دې نه وچه علاقه ده دا جزیره نما ده خو اطلاق د جزیرې کله په جزیره نما کېږي د حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي اخرج اليهود والنصارى من جزیرة العرب جزیرة العرب نه یهود او نصارا وشړی وباسئ کنه حالانکه خو جزیره نه ده جزیره نما ده خو د یو بل په ځای باندې څه کېږي استعمالوي لکه زموږ کره نما ده خو کره ورته مو وایو کنه چې کره په دې قسم پوهېږي کره ایسا سیمودی گول جسم جس کی سطح پر موجود ہر نقطہ اس کے مرکز سے مساوی الفاصلہ ہو جیسے گیند لگا بال شو گیند شو زمین کرہ نما ہے نہ کہ کرہ اس لیے کہ یہ قطبین سے تھوڑی سی پچ کی ہوئی ہے پچ کا دقیق ہوئی ہاں دادی سیدھی دادی لگ رہا تھا اسی لگ جوور والے وغیرہ اگر قط غندگی وغیرہ دقیق ہوئی ہے اوس د دایرې دوه قسمونه دغه پسې وایو بیا پکې لږ هغه دمه کوو دایره په دوه قسمه ده یو د دایره عظیمه یو د دایره صغیره ټیک شو لږ ګریټ سرکل او بله سمال سرکل ورته وایي هغه بیا راته خوښه ده چې زه ورته وایي ټیک ده او صغیره دایره دا دایره عظیمه او دایره صغیره چې دي که نه دا به ته په یوه کره کې فرض کړې په یو کره کې پوه شوې به یوه په یو کې او بله په بل کې نو ته بیا دا تقسیم نه شي کولی چې دې ته دایره عظیمه وایي ځکه دا غټه ده او دې ته دایره صغیره وایي ځکه دا غټه ده دا غلط نه ده عظیمه صغیره دایرې چې ته جوړې دا به په یوه کره کې جوړې ٹھیک ده اوس په دې لکه مثال دا کره ارض ده دا په منځ چې پیدا تللی دې ته خط استوا ویلی کېږي دا د دې هغه دایره عظیمه او دې نه علاوه نورې دایرې پکې چې جوړو نو په روډ چې دې خوا راځي وړي کېږي که نه دغه بیا دایرې صغیره دایره عظیمه وی جاتا وایي دایره عظیمه هر هغه دایره ده چې دا کره په منځ دوه کوي کره منځ دوه کوي برابر دوه ټوکړې دې نه جوړوي او دایره صغیره هغه دایره ده چې دا کره په منځ نشي دوه کولی دوه برابر حصې دي نه نشي جوړ د مثال په دې پسې تا چاقو راواغوستو خو په دې منځ دې کټ کړو برابر حصې به درکړي که نه ګوتا په دې ځای باندې کېښود چاقو نو برابر حصې درکوي دایره عظیمه هغې دایرې ته ویلی کېږي چې کره په دوو برابر حصو کې تقسیم وي چې کره په دوو برابر حصو کې تقسیم وي او دایره صغیره هغې دایرې ته ویلی کېږي چې کره په دوو برابر حصو کې نه تقسیم وي وشو بل دایره عظیمه هغه دایره ده چې د دې او د دغې کرې قطر یو وي د دې او د دغې کرې قطر څه وي یو لکه مثال په دې کې دا په دې کې یو دایره ده ټیک شوله د دې قطر د دې ځای نه راواله د دې ځای پورې به راځي د مرکز نه پاس کېږي که نه لکه دې ځای نه دې ځای پورې ټیک شو چې د دې دایرې دا کوم قطر دی دا د دې کرې هم قطر دی دایره عظیمه هغې دایرې ته وایي چې د دې قطر او د دې د دې کرې قطر څه وي یو شان دی او دایره صغیره هغې دایرې ته وایي چې د دې قطر د کرې د قطر د دې قطر د کرې د قطر نه لکه د دې کرې چې قطر د یو ځای نه بل ځای ته راځي د مرکز نه پاس شي اوس دا دایره چې په دې کې دلته دی به کې ورکوي د دې قطر د مثال ته دا مرکز فرض کړي د قطر وړوکی دی دی هغه غټ دی دې ځای نه دې ځای پورې دا خو بیا وړوکی دی که نه دایره صغیره هغه وي چې د دې قطر د کرې د قطر نه څه وي
کم وي او دایره عظیمه هغې ته ویل کېږي چې د دې او د کرې قطر یو دی او دا عظیمه او صغیره دایرې دا لکه فرض کې په یوه کره کې یو په یو کره کې بل په بله کره کې داسې نشي مقابله کولی ٹھیک شو بیا به وروسته وایي د اوقاتو د رایستلو دپاره موږ له یو طول البلد پکار ده یو عرض البلد پکار ده نور څیزونه هم دا پکې دوه لازمي څیزونه دي طول البلد ته لانګیچیوډ وي او عرض البلد ته لټیچیوډ وي نو په دې ځمکه باندې بیا هغه دغه لانګیچیوډ طول البلد پې هم فرض کړلی شوي دي او عرض البلد پې هم فرض کړلی شوي نو عرض البلد څومره دایرې چې په ځمکه باندې فرض کړلی شوي په دې کې یوه دایره چې خط استوا ده ایکویټر ورته وایي که نه دغه صرف دایره عظیمه ده او نورې ټولې دایرې صغیره دي لکه زمونږ دا تور ورسک چې دی موږ په 34.515 لیټیچیوډ عرض البلد باندې نو عرض البلد څومره دایرې چې په دې ځمکه باندې دي دا ټولې یوه پکې عظیمه ده او نورې ټولې څه دي صغیرې دي مثال دا خط استوا هغه ایکویټر وي دا دایره عظیمه ده او دا باقي د دې خط استوا نه د قطب شمالي پورې 90 دایرې دي او د خط استوا نه د قطب جنوبي پورې هم 90 دا ټوټل چې دي دا ټولې صغیرې دي او دا یو پکې څه ده عظیمه بل طرف ته هغه داسې شمالن جنوبن دایرې هم فرض کړلی شوي دي په دې کرې ارض هغه بیا ټوټل دایرې عظیمې دي په هغې کې بیا صغیره عظیمه ټولې عظیمې ٹھیک شو نه لکه یو داسې راغلی ده داسې تللی ده دا بله لکه بیا دې خوا راغلی نو بل طرف دا ټولې بیا عظیمې طول البلد څومره دوایر چې دي په دې کرې ارض باندې هغه ټول دوایر عظیمه دي او د عرض البلد کې څومره دوایر دي یو خط استوا دایره عظیمه ده او ما بقیه ټوټل څه دي دایرې پوه شو بیا به دغې بحث په بیا کوو دا ځمکه یې په دغې اعتبار تقسیمه کړې نو د عرض البلد مرکز کوم یو دی ابتدایي د کوم ځای نه شوی د طول البلد ابتدا راسه نه شوې لکه د هغې هغه ګرین ویج ګرینیج هغه به ذکر کړي د هغې بیا هغه پس منظر هغه به بیا انشاءاللہ دائرہ عظیمہ کرہ پر بننے والے دوائر دو قسم کے ہوتے ہیں عظیمہ صغیرہ دائرہ عظیمہ اس دائرے کو کہتے ہیں جس کا قطر کرے کے قطر کے برابر ہو اور دائرہ صغیرہ اس کو کہتے ہیں جس کا قطر کرے کے قطر سے چھوٹا ہو یا دائرہ عظیمہ اس کو کہتے ہیں جو کرے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دے اور صغیرہ اس کو کہیں گے جو کرے کو دو برابر حصوں میں تقسیم نہ کرے ٹھیک شو نا بیا دا بل خبره به کیږي کنه قطر ٹھیک شو یو د محور دا په متحرک کره کې دا په عام کره کې نه بلکې دا په څه کې وي دا محور قطر دی ګوره د متحرک کره هغه قطر چې دا غینه دا کره ګر چا پیره ګرځي دغه خاص قطر ته بیا څه وایي نه پوهېږي لکه مثال په طور باندې دا یو کره ده ٹھیک شو نه دا چې داسې حرکت کوي دا به ټوله حرکت کوي خو دلته به پکې دننه یو اکسل به پکې دننه وي که نه لکه د موټر سایکل او یا د سایکل په دې ټیرونو کې هغه اکسل وي نو هغه ټیر چې د دې ځای نه سواړی پورځي نو ملای ماته نه شي په ګرځېدو تېر شي دوره باسي نه وایي که نه هغه اکسل پکې څه وي او په ځای ولاړ او بالکل ډډی والی ٹھیک ده دا کره ارض حرکت کوي دغه یو قطر پکې څه دی په ځای باندې ولاړ ګوره په دې ځای کې ته بل قطر دی چې دغه کا په دې ځای نه دې ځای پورې راشه مرکز نه تېر شه هغه هم حرکت کوي ټول به پکې حرکت کوي خو دغه یو قطر به پکې حرکت د هغه نه به ګیر چاپېره ګرځي دغې ته ویلی کېږي محور یا ورته ویلی کېږي ایکسس
किसी मुतहर्रिक कुर्रा के मरकज़ और कुतबैन में से गुज़रने वाला ख़त मुस्तकीम महवर कहलाता है, या कुर्रा मुतहर्रिका का साकिन कुतर महवर कहलाता है। याद रिवायत मुतहर्रिक की कुर्रे साकिन कुतर तस्वीर की महवर, बल्कि कुतबैन तो कुतबैन दक के महवर यो सर बल सर बस दे महवर दे यो सर था बल सर तस्वीर की कुतबैन या पोल जोर तस्वीर की जमुंग दे ज़मकी महवर च दे दागे कुतबैन जी यो कुतब शिमाली दे बल कुतब जनूबी दा कुतब शिमाली दा कुतब जनूबी दा पज़ई दी नंजी पज़ई बानी दी हरकत की बिया दा टोल पूरा दा नवर नंगिर चा पे रगसी पज़ई बानी च दे हरकत दे नो 24 घंटों की आमतौर हिसाबी की 24 घंटे नो 23 घंटे और 56 मिनट से सीकड़ बुला मेरा पास ठीक हो ना यो सरे दा बल सरे दा बिया पज़ई बानी वाला नो आगा चिकम ने कुतर तले दे अगे महवर शो और दा यो सरे यो कुतब शो दा बल सरे बल कुतब शो दगे यो तो कुतब शिमाली हुई यो बल तो कुतब जनूबी कोई भी बिया दिल तबल स्टोरी इंशाल्लाह बरोज बगी बिया शपे चिकम पगी ज़ैन दी वे शपे तबगी पाती किए गए मसकुतन में गुरु दिल त यो स्टोरी पाता था अगे तो वे की पोलराइज और दिल तो इस्तेमाली की कुतबी तारा कुतबी स्टोरी दा कुतबी स्टोरी जदेगा ना दा जमुन द देज़मो के कुतब शिमाली वाले बिल्कुल आगे तुम खाओ यानी कर दे कुतबी स्टोरी ना दा पेन ताल तक दिसी वर्ताओ की ना दा देज़मो की बदे से बिल्कुल बागे नॉर्थ पोल वाले में वाली आगे तुम खाओ कोशिश भी करना दागे न बिया तरफुनुम मालूम हो कागज़ हम पाएं पर शिमाल मखामख देगा ना जैसे तरीक़ा और सरकू जुनूब ते शिमाल ख़त शिमाल जुनूब दी मालूम को जो ख़त शिमाल जुनूब दी मालूम को भाई बांधे 90 दर्जे जाविये जोड़ कर जो मशरक़ मगरब पर सर मालूम शी ख़त शिमाल न ज़मुंग क़िबला पर 100 दर्जे दा बतरफ़ मगरब या बतरफ़ मशरक़ तो जो ख़त शिमाल ने मालूम को जो पर डी के दा जाविये जोड़ा कर जो कोशिश न कुतबैन किसी कुर्रा पर मौजूद दो ऐसे बाईतरीन नुक्तों को कुतबैन कहते हैं कि जब कुर्रा घूमने लगे तो वो दोनों नुक्ते अपनी जगह पर रहे। ज़मीन के कुतबैन कुतब शिमाली नॉर्थ पोल और कुतब जनूबी साउथ पोल है, या महवर के आखिरी नुकात कुतबैन कहलाते हैं। महवर दे आखिरी नुक्तों तो समझ लेगी कुतबैन दमो तक